الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العظيم. سورة آل عمران شروع او دا تاسو ته ما ویلو چې د قرآن کریم سورتونه په دوه باندې تقسیم دي. ځینې مدني سورتونه دي او ځینې مکی سورتونه دي. نو سوره آل عمران په مدني سورتونو کې اوږد سورت دی او په دې سورت کې دوه غټې مسلې الله ذکر کوي. د ارکان الدین نه دو رکنونا اللہ تعالی ذکر کئی. اولا یو رکن دا عقیدے اور دویم حصہ کی چکم دویم مسئلہ دا نوارا تشریعی احکام اللہ بدے کے ذکر کئی. چونکہ دا مدنی صورت ہے اور مدینہ منورہ کے نبی علیہ السلام اسلامی حکومت سراز کرے ہو اور اسلامی حکومت لپاره د اسلامی احکام او تشریعات او قوانین راغلي و او بیا کما حصہ کې چې قرآن د عقیدې مسله بیانوي دا رکن اول دی. نو په دې کې د توحید د الله تعالی ذکر یعنی عقیده توحید به ذکر کوي اور باغی والے دلائل و براہین اللہ رب العزت قائم ہوئی. دا رنبنے دغه دے دا رکن عقیدہ دے اور دارنگی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دی سر سرا صداقت القرآن چو قرآن دا اللہ رشتینی کتاب دے. دا غټي غټي مسلې د عقیدې دا په اوله حصہ کې ذکر کوو. په دې دویمه حصہ کې چې تشریعي احکام دي خاص کر هغه تشریعي احکام چې د مغازی او د جهاد سره لګي دي. دا غي تعلق د غزاګانو سره دی او د جهاد سره دی. دوم پکې ذکر کوي بلکہ پر لومبنی حصہ کی ذکر کئی. پر دویمہ کے حج مسئلہ دا حج مسئلہ دا ذکر کئی اور ایسی نوری ضروری احکام دا پر دویمہ حصہ کی قرآن ذکر کئی. خو دی ربط دما قبل سردا دے چی اللہ رب العزت پر دوار سورتون کی بقرہ اور آل عمران کی د اهلی کتاب سره ډېر لوی بحث چړلې دی. نو په سوره بقره کې د اهلی کتابو دا لومبنۍ زمره چې هغې ته یهود وایي د هغې سره عام طور سره بحث مباحثه او د هغې اعتراضونه او د هغې جوابونه او داغی خباستون او داغی اسلام خلاف د پیغمبر اسلام خلاف د قرآن خلاف کمکرون او تدبیرون دا ټول قرآن سوره بقره کی راهکاره کړو. سوره آل عمران کی د دویمې زمرې سره باس کوي چې هغې ته نسوارا او فرنګیان وایي او بیا دې سره خاص کر بحث چې کم چړلې شوی دی نو هغه د
حضرت عیسی علیہ السلام او داغه د مور بیبي مبارک دي چې د نسواراو کومه غلطه عقیده د حضرت عیسی علیہ السلام بارک دا قرآن پورا پاگی باندې تفصیل کړی دی او دا فرنګیانو سره بحث شروع کړی دی او تقریبا دا صورت نیم صورت یعنی 83 آیاتونه دا پدې کې د نسواراو سره بحث دی او داغي وجه اصل کې دا دا چې په نهم کال د هجرت باندې یو وفد د نسواراو راغلی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات کوو او دا په ډېرو غنو کسانو باندې مشتمل و خو د دوی مشران دریو د دوی یو مشر عبدالمسیح اگر دوی رئیس و امیر او ای هم پلومبانی یو سړی بل دی اگر دی مشیر دی او علقما و دی کی یو بل سړی دی چاله دی حبر او عالم دی دا پدی کی دا کسان راغلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتوای عیسی علیہ السلام بارک سر راځي نو کله ویل چې خدای دې کله ویل د خدای زوی دی او کله ویل خدایان درې دي او کله ویل دا درې وانه یو نو دا بحث شروع شوی دا او 83 آیاتونو پورې دا په صورت کې چلی دی او هغه چې څومره اعتراضونه د قرآن خلاف او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف او د توحید د مسلې خلاف کوم شوبې او اعتراضات وړاندې کړي دا به ټول جواب پدې کې راوړل په دې زمن کې چې وفد راغلی د يهودو راځي د مدینې ناغي پر خپل منځ کې هم یو بل سره چیړ کوي نو زمینی طور په کې يهودو طرف ته اشارات پر وکړي او په دې صورت کې اهمه مسله هغه د آل عمران مسله ده بسم الله الرحمن الرحیم الله شروع کوم په نوم د الله چې به اندازې مهربان زیات مهربان دی الف لام میم الله واقف دی په معنا دی حروف باندې دا مقطعات قرآنیو نه دي او دا د قبیله د متشابهات نه دي د دې علم الله ځان سره ساتلی دی د دې علم الله ځان سره ساتلی دا ځان یو اختلافي مسله ده چې آیا متشابهات القرآن باندې سړی کویږي او کله کویږي ما تاسو ته خبره کړې وه چې عبد الله بن عباس وویل زه په کویږم او دغه څه زموږ د استادانو په سلسله کې مولانا سیندي وویل زه په کویږم چې شاګردانو به تاسو په ویل نه شو او ما تاسو ته خبره کړې نو دا مقطعات قرآنیو دراتلو لویه پیدا دادا چې د قرآن اعجاز ته اشاره ده قرآن د الله کتاب دی د دې مقابله هیڅوک نشي کولی که څوک وایي لکه مشرکانو به دا خبره کوله چې ته د الله پیغمبر نه یې او دا قرآن چې کوم دی نو دا خو ستا خپل تصنیف دی دا تار جبر نه یاد کړی دی دا تار پلانی نه یاد کړی دی دا خبره حالانکه اچا باندې چې حواله ورکول هغه سر عرب نو او عجمیان او قرآن عربي مبین دی خو بهر حال د چا خپل خسړې ورغولې ورنشي سادولې چې اعتراض مکوه اعتراض وبسړې کوي او د خپل خبرې او د سوال دی وزن ته منګو چې دا خبره مسو سونه وزن لري بهر حال
په یو کم دیرشو سورتونو کې د سوره حجاب نیم سورتونه قرآن راوړه او دا کفار مختلف ډلې د کفار مخاطب کړي او چیلنج کړه چې زید دې قرآن غوندي کتاب ساز نه کو ویل سورتونه چې ځان ساشي پیش کړي د قرآن د سورتونو شانی دا یو نه کو اخر کې ورته ویلي سوره بقره کې چې یو سورت پیش هغه پیش او الی یومنا پورې دا مسله مخې ته پرته ده او زموږ د مسلمانانو د عقیده او ایمان دی چې د دنیا هیڅ طاقت د قرآن د یو مختصر سورت مقابله نشي دا زموږ ایمان دی او دا دې وخت پورې چانه دی او نور ګڼ مطلبونه دي خلکو ویلي مفسرین چې دې کې څه زمانو ته اشاره ده چې په دومره زمانو کې به اسلام غالب کیږي بهرحال دې باندې موږ پوره تفصیل د سوره بقره په اول کې کړو الله لا اله الا هو الله چې دې نشته معبود برحق الا هو مگر دا یو الله دې الحي همیشه ژوند دې مرګ به نه راځي القيوم مدبر د مخلوقات دې د مخلوقاتو مدبر ما د الله او د اله منځ کې تاسو ته مخکې فرق کړی وکړه کې چې لفظ الله دا داسې دی چې خاص الله لپاره استعمالي او اله عام دی کله به اله بحقني او کله به اله بباطلني د دې وجنه د مشرکانو هغه مصنوعي او جعلي خدایانو ته الهه ویل شي او دا وایي توحید چې څنګه تاسو ته مو ویلي دا لومبنۍ د عقیدې د صفای خبره ده چې الله رب العزت کارساز حاجت روا مشکل کشا فریاد راز قانون ساز دی او الحي همیشه ژوند دی او څوک چې د عیسی مبارک د اله الوهیت خبره کوي نو په ذاتي کې دي تاسو په خپل وایي چې یهود پانسي کړي خپل وایي اگر چې دا دروغ وایي هغه الله ژوند دی کې جوړي خوستا عقیده خدای چې وجه دی نو په الله رب العالمین باندې مرګ ناراضي هغه الحي دی همیشه ژوند دی او القیوم معنا دا په قائم کې مبالغه ده چې مدبر د مخلوق دی کار سازون کې د مخلوقات دی نیکهوان دی د ټول مخلوقات او دا دوا لفظونه دا درې چې لفظ د الله دی او لفظ د الحي دی او د القیوم دی دا د الله د اسماء الحسنا په نوم کې د ډېر لوی احتمال او غالب احتمال دی چې دا اسم اعظم دی او د سوره د آیات کرسی په تشریح کې تاسو ته ما حالت خبره کړې و چې دا سوره آل عمران کې هم دا راغلي دی الحي القيوم او سوره بقره کې هم دا الفاظ راغلي او رستو سورتونو کې هم دا الفاظ استعمال شوي په دریو سورتونو کې دا الفاظ د الحي القيوم استعمال شوي او دې کې یو غالب احتمال دی چې دا اسم اعظم دی او دا الله اسم اعظم دی ته وایي چې دا هغې په وجه سړی د الله رب العزت نه سوال کوي نو الله رب العزت هغه مني الله یې قبلوي چې جایز سوال او ما تاسو ته چې علي رضی الله تعالی عنه به دعا کوله نو داسې ګڼ الفاظ به جمع کړه چې الله لا اله الا هو الحي القيوم او کاف یا عین صاد
या इलाहुना व इलाहु कुल्ल शैइन वाहिदा ला इलाहा इल्ला अंता या हय्यु या कय्यूम دا الفاظ به ویلي به دعا کوله دا کوم الفاظ چې ما ویلي په دې ټولو کې احتمال د اسم اعظم ځکه علي کرم الله وجهه دا الفاظ دي او پټه باندې رات شبانه سوارا باندې چې عیسی ته په کوم خله باندې خدای چینو هغه همیشه ژوند دی او هغه همیشه د مخلوق مدبر وي نزل عليك الكتاب بالحق نازل کړه دې پیغمبره پتا باندې کتاب لرا په واست حق سره دې پیرنګارو په خپل ګلتګو کې د عیسی علیه السلام په خدای باندې قول وکړ او نبی علیه السلام ته ویل چې ستاسو پیغمبره منلو ته موږ تیار دي نو قرآن فرمایي چې نزل عليك الكتاب نازل کړه الله پیغمبر پتا کتاب قرآن شریف بالحق پیوست حق سره دی پیوست صداقت سره دی کدا گمراهان تا منیو کړي نه مني او داسې کتاب مصدقا لما بین یدیه چې تصدیق کوونکی دی لما دا ټول کتابونو په اصول د دین کې بين يديه چې القرآن نمخي او بالخصوص وانزل التوراة والانجيل الله انجيل شريف او التوراة شريف وانجيل شريف نازل کړی دي من قبل مخکې القرآن او دا قرآن د تورات مصدق هم دی او د انجیل مصدق هم دی د دواړو دی د نبی علیہ السلام کم حلیه مبارکه دا مشن چې کم تورات او انجیل کې ذکر دی قرآن پاک کا طریقه نازل شوی دی هدى للناس چې دا قرآن د خلقو لپاره راهنما کتاب دی خدا مصدر دی راه نمودن ترجمه ده الدلالة بالتفید ترجمه ده او دا په معنا د هادي باندې دی نو لار خون کې دا کتاب خلقو ته وانزل الفرقان او نازل کړی دی الله فرقان لرا د فرقان یو معنا دوام ده چې جنس آسماني کتابونه الله نازل کړي دینه مراد جنس دی نو جنس کتابونه آسمانی لوی دی کواړو دا نازلون کی الله دی دا ټول الله نازل کړي چار قرآن ترجمه هم کړی دا خو موږ قرآن مخکې ذکر شوی نزل علیک الکتاب بالحق چا داسې یو روایت هم کړی دی چې دا فرقان دی تورات ته ویلی شوی دی خدا خبرم علماء تفسیر مسترد کړی دا چې تورات په خپل ذکر دی نو تکرار څنګه کوي نو خبره دا ده چې جنس آسمانی کتابونه دي مراد چې څومره کتابونه آسمانی صحیفه او غټ کتابونه دي د دې نازلونکي الله رب العالمین دی او آسمانی کتابونو ته فرقان ځکه ویلې شو چې دا فارق دا فرق نه دی او هر آسمانی کتاب الله د حق او د باطل د جوړولو لپاره د نیکۍ او د بدۍ فرق لپاره د حق او د باطل د فرق لپاره الله را لېږي ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید یقینا کسانو چې انکار کړی دی بآیات الله بآیاتونو د الله باندې لهم عذاب شدید دوی لپاره دی عذاب سخت والله عزیز ذو انتقام الله زورور دی یعنی الله چې سکای دا زمخه ته هیڅوک نشي ودرېدی دا الله په کار کې هیڅوک رکاوټ نشي ساده دی زورور دی
او کله یو ذات زوروري خو هغه خوی انتقام او بدل اخیستل نه وي نو د الله مهربان صفتونو کې دوام ذکر شو ذو انتقام خاوند بدلی اخیستو دی زورور هم دی او د مجرمانو نه فرمانو نه بدل کوي د دې دنیا نه بدل واغسته کنه چې د پیغمبر کنزلمار دی وړونه ورکول او د قران سیزون کې دی وړونه ورکول بدل ته واغسته کړو د سراګیر کړي په بوتون کې نه وځي بس دنیا یې پرې خدا چې کومي دنیا لپاره دا کار کوو لږه ورځ مخکې دلته چې د خلکو کوم کار شروع کړو او دا کومې لوبې به کولې او دا به چې مې دغه چې کوم دی زما جسم او زما خپل اختیار دا به چېرته لاړې هم په بوټونو کې نه وځي د وینونه ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء نبی صلی الله علیه وسلم د ففر سره بحث کوي او یو تپوس کوي او داغي تپوس بارکه د قران یو آیات راځي ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء یقینا الله غزاد ته چې پټ دی په دبانی یو سیس پزموکو کې او نه یو سیس په اسمانونو کې یعنی الله رب العزت علم محیط دی او عیسی دا قسم علم نه لري هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم الله غزاد دی چې تصویرونه درکوي تاسو ته پیدا کوي تاسو لرا فی الارحام په رحیمونو د میاندو ستاسو کې کیف یشاء څنګه چې د الله خوښ شي لا اله الا هو العزیز الحکیم نشته د معبود برحق سوا د دنا العزیز زورور دی الحکیم حکمت والا دی نو پټ غوندې جواب چې او نسواراو تا چې عیسی ته خدای وایي نو الله خو هغه ذات دی چې مخلوق له د میاندو په رحمونو کې جوړ او تصویر ورکوي او عیسی هم د خپل مور په رحم کې هغه ته الله تصویر او صورت ورکړی دی او کوم مخلوق چې رحیم پاګې باندې مشتمل شي او په دریو پردو کې پټ شي او دغه نطفه د کوم ځای نه روانه شو کوم ځای ته ورسېده او د هغې نه بیا دلته مخلوق ساز شو او بیا د رحیم هغه وینې زوی په هغې باندې مشتمل شوي او بیا هغې ته الله لار آسانه کړي د مور نه پیدا شي د عیسی داسې نه دی دا د مور نه دی پیدا شوی او بیا قرآن بل ځای وایي چې کانا یأکلان طعام دی مور او زوی به خوراک کو او چې څوک خوراک کوي نو د خوراک جواب هم پې راځي ایک راځي دو راځي الله رب العزت د دې ټولو کمونه منزه او مبرأ دی او عیسی علیه السلام مخلوق دی د الله دا بله خبره ده چې خاص مخلوق دی اولو العزم پیغمبر او اولو العزم رسول دی هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة
وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. دا یهودو دا نصاراو دا سوال مکو چې ستاسو پر قرآن کې دا څه ټکي دي چې د هغې نه دا معلومیږي چې عیسی د الله زوی دی، ځکه چې روح منه یې ویلی دی. او نور هم داسې ډېرې خبرې وکړې چې دا خو په دې کې تورات کې عیسی علیه السلام، انجیل کې ابم ورته ویلی دی، د ابن لفظ استعمال شوی دی. نو قرآن دا خبره وکړه، الله دا خبره وکړه چې په هر آسماني کتاب کې دوه قسمه علمي آیاتونه وي، یو ته محکمات وایي چې هغه واضح الدلالت یو معنا لري او صحیح معنا لري، او یو متشابهات دي چې هغه یو معنا نه لري، هغه کې احتمال د ګڼو معناګانو او پای کې غلطی معنا طرف ته پکې هم اشاره راتلی شي. نو دا که تاسو له کوم کتابونو کومې حوالې ورکوئ نو دا د قبیلې د متشابهاتو نه دي، په دغې باندې انسان نه پوهېږي، دا ستاسو لپاره دلیل نشي ساتېدلی. هو الذي انزل عليك الكتاب، الله غزاد ته چې نازل کړی پیغمبره په تا باندې کتاب قرآن لره، منه آیات محکمات، ځینې په دې کې آیاتونه محکم دي. د آیات محکم معنا دا ده چې دی پرې خپله معنا کې واضح الدلالت دی، د یو مطلب دی او بالکل په ډاګه باندې دی. هن ام الکتاب، او دا آیاتونه محکمات دا اصل د کتاب دی. اصل کې مرجع الیه ته وایي. نو دا محکمات د قرآن د دې حیثیت د دی، یعنی دا مرجع الیه دی. دا متشابهات په ټول راجع کوي محکماتو ته، او که د محکم سره معنا مطابق وه نو منې به، او که معنا مطابق نه وه نو هغه به پرېږدې بیا. واخر متشابهات، او نور آیاتونه دي په دې قرآن کې چې هغه د قبیلې د متشابهاتو دي، یعنی هغه یو معنا نه لري، په خپله معنا کې واضح الدلالت نه دي، هغې کې احتمال د بلې معنا هم راتلی شي. په دې وجه باندې دا د قرآن دویمه حصه د دې علم الله رب العزت ځان سره ساتلی دی. او دې وجې نه روایات او حدیث کې راځي چې کوم خلک د قرآن په متشابهاتو پسې ځي نو یو سات پس په دې قرآن کې بلادي را روان دي چې دا څوک دی. ګمراهان خلک، بېدینه خلک، هغې د قرآن دغه متشابهات راځي او د آسماني کتابونو متشابهات راځي او د هغې نه خپل غلط مطلبونه ثابتوي. لکه تاسو ما داسې یو عالم ومو، طالب ته تپوس و سجده غیر الله ته څنګه ده، نو هغه خیرچیل راغی، نو مولوي صاحب ورته ویل غواړي چې د قرآن نه درته ثابته کړم چې غیر الله ته څوک دي. ولې قرآن نه وایي چې بس دغه الله وایي ما فرشتو ته ویل چې آدم ته سجده وکړئ، نو په سجدو ټولو ته سجده وکړه. نو دا دې دا مطلب و. ایوه نو تاسو ته ما خبره کړې ده، خبره زما دا ده چې متشابهات د هغې په معنا سوا د الله نه بل څوک نه پوهېږي. د هغې علم الله ځان سره ساتلی دی. اگر چې دا مسله اختلافي ده، یو څو دوه کلمات به دا بیا وایو. اوس دا یو سوال چې محکمات اول چې قرآن ځینې محکم دی او ځینې متشابه دی، نو په بعض صورتونو کې هلته قرآن باره کې راځي چې احکمت آیاتو،
التخیب کی تقسیم نه کړي او ټولو آیاتونو ته محکم ویلي دي او بل قرآن مجید کې دا سم راځي چې الله کتاب را کړی دی متشابها ټول ته متشابه ویلي دي نو د هغې جواب دا دی چې کوم ځای کې چې احکمت آیات دا د آیاتونو په لحاظ سره د الفاظو په لحاظ سره قرآن مجید بالکل محکم و مستحکم او کوم ځای کې چې متشابهان وایي نو په لغوي معنا باندې چې د قرآن بعضې مضامین د بعضې مضامینو سره مشابه دي دا معنا اوس د حق پرستو کار خدا دی چې هغه به محکمات رالی او باغی باندې به عمل کوي او متشابهات به راجع کوي دي محکماتو ته او دغه مطلب به دا دی چې کوم په محکم کې راغلی او که پې نه پوهېږي نو علم به الله ته سپاري چې الله په دې واقع دی اوس قرآن وایي فاما الذین فی قلوبهم زیغ هغه کسان چې د هغې په زړونو کې کږلیچ دی زیغ کوږوالي ته وایي ګمراهي ده بیدینی و منافقت دے ضلالت و گمراہی دا فیتبعون ما تشابه منه پس دوی ورپسې کېږي ما په هغه حصه د قرآن چې هغه متشابه ده د قرآن یعنی هغه متشابه آیاتونه رالی او هغې پسې دي او محکمات یې سره پرېښي دي ابتغاء الفتنه د پاره د لټولو د طلبولو د گمراه کولو د خلق چې خپل زیر دس خلق گمراه کی او ابتغاء تاویله او د پاره د طلب کولو لټولو د هغه ترجمو چې د خپل خیال مطابق سازي او الله فرمایي او ما يعلم تاویله نه پوهیږي د دې په ترجمه حقيقي باندې او په تعویل حقيقي باندې الا الله مگر الله په پوهه دي نو کوم علما چې وایي او دا اکثریت جمهور علما دي چې د متشابه معنا علم الله ځان سره ساتلې نو دا الا الله باندې وی وقت لازم کوي وقت لازم او کوم علما چې وایي چې الله هم پوهیږي او راسخین په علم هم پوهیږي نو هغې بیا دلته وقف نه کوي هغې بیا داسې وایي وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم داسې وایي په معنا حقیقي د دې باندې نه پوهېږي مګر الله او راسخین په العلم پوهېږي راسخین په العلم او عبدالله بن عباس هم په دې کې شامل دی چې کلک خلک په علم کې راسخین د راسخ جمع ده رسوخ ډېر تمرد او تمرن ته ویل کېږي او تدریب ته ویل کېږي چې پوره مهارت حاصل شوی او گویا کې دا علم داسې دی چې دا بس یو نصب العین او سترګو مخې دی ولاړ دی بس دا راسخ بلا کلک خلک په علم کې مضبوط علم والا خلک عبدالله سے کوئی زوم پہ ہوئی گو اگر بنا خبر کوئی اور زمونږ استادانو په لړۍ کې مولانا سیندي به ویل عزت پې ہوئی او طالبان حضور ویل زمونږ ته ووایه هغه ویل دې شو ویل دا مې د څنګه پېږي چې نه شوی دی ګوړې وله راویسته دا کور ته ویل ښه ګوړې راو ټول باندې تقسیم کړه هلکه ویل دا ګوړه وخوره چې ګوړې وخوړله ویل طالبانو خوږه وه ویل او چې خوږه وه ښه څومره خوږه وه وځای نه شو دقسې زه د متشابه په معنا پوهېږم تعبیر ته نه شم کولی ته ماته تعبیر وکړه طالبه چې دا څومره خوږه وه نو تعلیم بیا نه شو ویلی بهرحال چې کوم کسان وایي نو هغې په دې په فی العلم باندې وقف وکړي نو الله هم پوهېږي او راسخین فی العلم هم پوهېږي او چې کوم خلک دا د لفظ الله باندې وقف وکړي نو دا بیا رستو ځان له جمله ده والراسخون فی العلم یقولون آمنا به وایي کلک خلک په علم کې سوایي
آمنا به من ایمان راوړې په دې متشابهات د قران من محکمات امنو او منګه متشابهات امنو كل من عند ربنا دواړه قسمونه زمونږ د رب د طرفه دي که محکمه حصه د قران دا او که متشابهه وما يذكر الا اولو الالباب فنو نصیحت نه قبلای مگر خاوندان د خالص عقل الباب د لب جمع ده او لب خالصه کوي چې هغه لري ګډ وډونه لري غلطو خیالاتونه بالکل صفا او ستر پاتې شوی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اے زمونږ پروردگارا لا تزغ قلوبنا ممایل کای مکه گای رونه زمونږ د حقنا بعد از هدایتنا پس تاګینه چې تا مونږ ته خونه کړی دا هدایت ته کړی دی او هدایت ته رسولیو وهب لنا من لدنک وبخمنت رسول طرفنا رحمتا مهربانی انك انت الوهاب یقینا تدیر بخون کے او ورکون کے ربنا اے زمانگ پروردگارا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه یقینا تراجم کون کے طول خلق لرا لیوم فی یوم پاغورس کے لا ریب فيه چنرشتر شک شبہ پراتو دائی کی چاہورس دا قیامت دا زکا چا اللہ رب العزت تعالی دے وعدہ کړی دا ان الله لا يخلف الميعاد یقینا الله خلاف خپل وعده نه کوي الله د قیامت تر واستو وعده کړی دا د تمام مخلوقاتو در جمع کول وعده کړی دا او الله د خپل وعده خلاف نه کوي قیامت پر ضرور راځي ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيء واولئك هم وقود النار مشرکان او کافران همیشه د پاره خپل مالونو او دولتونو باندې خپل بچو باندې یعنی خپل مالی قوت باندې او خپل بدني او افرادي قوت باندې همیشه نازيږي او همیشه پاګې باندې کوم دې افتخار کوي او دا چې کله د بدر غزا وشوه نو نبی علیہ السلام چې د غزا نه واپس شو اور ډېر لږ کسان 313 په 1000 جرار فوج باندې کامیابي حاصل کړه او یې ته مړ کړه او یې ته قید کرا وسته باقي او تخدیدل نو يهودي را جمع کړه او يهودو ته ویلي چې لیدلو قریشان هغه متکبرین چې الله څنګه ذلیل کړه فهلو که ایمان راوړي چې استاسو حشر ونداسي نو يهود خو ډېر بي خبيثان دي وسمو نو ورته وایي دا داسې نه تجربه کارو خلکو سره جنګ وکړو چې هغې د جنګ چل نه ورته او که ته موږ سره مخامخ شوې نو ته به بیا موږ وویني چې موږ د جنګ څومره چلونه راځي نو ته یې راتلونکي آیاتونو کې د هغې جواب کوي ان الذين كفروا يقينا آکسانو چې انکار کړي د سنې انکار کړي مفعول نه ذکر چې په څومره خبرونه خبرې د حق او صداقت دي ټول نه مني توحید نه مني د الله وجود نه مني پیغمبر نه مني قرآن د الله کتاب نه مني د الله شریعت نه مني د الله فرشتي نه مني ورځ د قیامت نه مني د الله کتابونه لن تغني عنهم اموالهم د پنو کې دوی نه مالونه دوی ولا اولادهم نو بچی دوی من الله من عذاب الله دلته عذاب کې مقدر دی د عذاب د الله نه هیڅ
واولئک هم وقود النار دا کسان خشاک د اور دی دا اور خشاک دی وقود په فتحې سره هغه ډکو خشاک ته وایي چې باغې سړی اور بلی او وقود چې په زمین و سره شي بیا مصدر دی اور لګولو ته وایي كدأب آل فرعون والذين من قبلهم عادت دوی دعبهم كدأب آل فرعون عادت دی موجودو قریش و کافرانو وشان د عادت او حالت او شان د فرعونانو باندې دی والذین من قبلهم اولاغ قومونو چې مخکیو د فرعونانو نه د دې موجودو کافرو عادت او شان دعب په معنا د عادت راځي او دعب په معنا د حالت باندې راځي دعب په معنا د شان باندې راځي دې خپل عبارت پر پروت ده دعبهم عادت او حالت شان د موجوده کفارو کدعب آل فرعون پشان د عادت او پشان د حالت د فرعونیانو دی او یوازې فرعونیان نه هغه چې د فرعونیانو نه مخکې تیر شوي لکه قوم عاد شو قوم ثمود شو قوم شعیب شو او وغیره وغیره قومونه شو کذبوا بآیاتنا نسبت د دروغ یې کړی زمونږ آیاتونو ته ویل دا د الله آیاتونه نه دي نو فأخذهم الله بذنوبهم پس اوبنی ول الله دوی لرا په سبب د ګناهونو دوی باندې نو قریش استاسو څخه خیال دی موجوده کفار استاسو څخه خیال دی چې مخکنی قومونه الله په دې خبره چې د الله آیاتونه نه منل او د الله پیغمبران نه منل نو الله نیستو نابود کړی دي نو د پیغمبر آخر الزمان دشمنانو او نامنونکو او د قرآن غوندي معجز کتاب چې د تمام آسماني کتابونو مهیمن او محافظ کتاب دی او آخری دستاویز دی آخری هدایت نامه دنیا ته الله د طرفنا د مخلوق ته اصلاح لپاره تاسو دا نه منئ نو تاسو له پدې سوچ وکئ چې الله به تاسو له څنګه سزا درکړي تاسو سزا ورای خلکو نه کمای دا به بالکل کمای والله شدید العقاب الله ډېر سخت عذاب ورکوونکی دی اوس يهود چې دا خبره کړې و چې تا نه تجربه کار قریش ول کته موږ سم خامخ شنو موږ به ویني چې موږ څنګه یو نو پیغمبر اسلام تعالی وایي چې د يهودو خبيثانو ته وایا قل للذین کفروا وایا کسانو ته چې کافران دي ستغلبون زرد چې تاسو به کمزوري کړئ شئ په میدان جهاد کې وتحشرون الى جهنم او راجم بکړئ شئ جهنم ته مغلوب بشئ په دنیا کې او راجم بکړئ شئ په قیامت کې جهنم ته نو خسرت دنیا والآخرة بشئ وبئس المهاد او جهنم ډېر بیکارا لاندستونه دي مهاد ارګ شتوای چې تی اوغړې او باغې کینی او تی اوغړې او باغې ودکی هغه ته مهاد دي زموږ استاد شیخ عبدالرحمن و ترجمه کول خپل جوانی لاندستونی چې سره لاندې شي اچي نو بیا کالینه چې کپوړه چې کسا درګې چې تاسو پر جهنم ډېر ناکار وچونا قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار قرآن کریم د مغازیو یو بحث سورہ آل عمران کی ذکر کئی
او بالخصوص د بدر غزا او د احد غزا ذکر کوي. نو د بدر په غزا کې پیغمبر خدا چند مرګري په ادنا نوټس باندې ځان سواګستل 313 کسان او د قریشو یو قافله د شام نه روانه وه او ډېر سازو سامان او وسلې ورسره وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبریل راغی چې دا د کفارو دا وګورئ. نبی علیہ السلام چې زموږ قافله قبضه کوونکي دا لږ کسان. هلته ابو سفیان د قافلې مشر دی. هغه ته خبر ورسېد چې تا ته لار ونیوله، داسې نیغه لار او لنډه لار په بدر باندې ده، نو د بدر مقام لارې تا ته نیولې ده. نو هغه خپله لار معتاده لار پرېښوده او د سمندر غاړې ته لاړ. د سمندر غاړې ته لاړ داسې، او یو تیز رفتار اس والې مکې ته ولېږه. د دې نه مخکې چې لا خلاص شوی دی نه و چې دقسې موږ ته لار نیولې شوې ده او د خپلې قافلې د بچاو کوشش وکړو. اور ابو جہل کو مکہ کے اعلان کو 1000 جرار فوج مسلح تیار کو اور روان شو. اگر چې معتاد لاره پرې خودا، اگر سین په غاړه غاړه باندې ووتو مکې ته راتاو شو. او ابو جهل چې کوم دی نو په دې معتاد لار باندې راغی بدر ته راورسېده. اوس نبی صلی الله علیه وسلم خو د جنگ تیاری نه و کړی، د قافلې د وهلو لپاره راوتي و. او جبریل راغی چې ابو سفیان خو درنه خلاص شو، خو ابو جهل د پوځ څخه دی راغلی دی. نبی علیہ السلام تقریر کوي، تقریر یې وکړو او ډېر. نو هغه یو مهاجر صحابي پاسې یا رسول الله مونږ در سره بل پاسې پیغمبر بیا پاسې بیا خبره کوي. ځکه چې د انصارو د مدینې سره چې د عقبې آخري میټینګ کې کومه خبره شوې وه نو هغه دا وه چې مدینې ته درپسې کوم دشمن راغی موږ به یې دفاع کوو. او د مدینې نه بار د جنګ لوزنامه کې دغه نه و شوی. نبی علیہ السلام انصار ته خبره کوي. د انصار مشر پاسېده سعد رضی الله تعالی عنه او ویل چې یا رسول الله موږ د موسی علیہ السلام د ملګرو په شانتي نه یو چې موسی علیہ السلام کله خپل قوم ته وویل چې راځئ دی اریحا و بیت المقدس باندې ورشئ او دا عمالقه کې وشړئ نو تاسو به دلته ځئ شئ. نو هغې ورته ویل چې فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تاسو ته خدای لاړ شئ وجنګئ عمالقه وشړئ او چې ښار خالي کړ بیا به ته ویني چې موږ سل په منډه ورځو. وایي ته مړ که ماته پرېږده. هغه چل موږ د موسی علیه السلام د ملګرو په شان دي. موږ تا ته وایو که ته برکل غمات ته موږ بوځې دا لرې ځای دی موږ به تا نه پاتې نه شو. که ته په سمندر باندې ورننوځې موږ به په سمندر باندې نوځو. او وی فرمایل چې د الله پیغمبره د الله په برکت باندې سر بنا ببرکت الله روان کوم د الله په برکت سره. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خوشاله شو. بس د بدر په مقام باندې مخکې ابو جهل دې راورسېدل او کومه چې په ځمکه ده او بم پکې دي هغې ونیوله. نبی علیہ السلام او د هغه ملګري چې رالل نو خوړ کې د دوی ډېر راغله شګې دي او ګرمین ده او چې ته مخکې ځې نو خپلې شاته ځي او اوبه نشته. او شیطان دا وسوسې م واچولې ملګرو ته چې
چې کله تاسو باندې غسل واوړي او تاسو جهاد ته راغلي یې ستاسو په جهاد کې به څه برکت دي قسمه قسم شکونه شوبې شیطان شروع کړي د خلکو سیمو الله رب العزت زبردست باران وګم ډېرې شوې ځمکه هم کلکه شوه نو چې کله عام نظام شو او نبی علیہ السلام په دې شپه باندې انصار ولا داسې وو بنده غوندې دغه ساده کړی وه تنبو ساز کړی وه چې د هغې په د ورکې ابوبکر صدیق په ولاړ او نبی علیہ السلام دا لاسونه دا کړي ټوله شپه الله ته لګیا دی او دونه یې دا لاسونه مبارک اوچت کړل چې څادر ته شاته پرېوت ابوبکر صدیق راغی شا طرف ته چې د الله پیغمبره الحت علی ربک ته په خدای دونه زور لګې تا ته خدای نه دی ویل چې ستا تعاون امداد به کوم د نبی علیہ السلام په سر باندې اصل کې ذمہداری د هغه په سر وه ځکه د ابوبکر صدیق نه هزارها چنده صبر او استقلال په پیغمبر خدا کې چونکې ذمہداری د ګټې د تاوان د دې نسبت په جناب رسول الله ته کې د ابوبکر صدیق ته نه کېده بهرحال لنډه خبردار بیا ذکر په تفصیل راځي لنډه خبردار چې کله دوی عام نظام نشو نو 1000 قوم دلته دی دلته 313 کسان دي نو د الله شان ته وګوره چې مؤمنانو ته الله دا کفار صدبر شپږ سوه ښکاره شپږ سوه یوه ترجمه دا ده چې اولي د مؤمنانو مشرکانو له خپل دوچل نو مطلب دا شو چې 626 کسان شو دونو نمبر نظر باندې راغلو او دایم معنا ده چې لیدو د مسلمانانو مشرکانو لا دوچند دوی 2000 ورته راتلل دا ترجمه درسته ده لکه دې چې کوم غرض او مطلب دی بیا نه کېږي او دایم ترجمه ده چې لیدو مشرکانو مؤمنانو لا دوچند مؤمنانو لیدو مشرکانو مؤمنانو لا دوچند ځان نو دا چې کله یو بل ته پر میدان کې برابر شو نو یو بل مؤمنانو ته کفار دونه کم ښکاره شو چې یو ملګری بل ته وایي چې دا خو اکلت جزورین لکه یو چې خوري کسان دي او د یو خوراک دی دونه بس لاس ورغړلو او دې مشرکانو ته مؤمنان انتهایی دین هم کم ښکاره شو نو په یو بل را زور را عدت کارل په یو بل باندې را تیز کړه او چې کله عین میدان کې او لاس په لاس سره شروع شو نو بیا کفارو ته مسلمانان د هغې دوچن ښکاره شو دې لپاره چې کفارو کې بزدلي پیدا شي او میدان وګوري همدقسې وشوه او جبریل راغلی دی ورسره بله فرشته هم ده نبي کریم صلی الله بخاري حدیث دی چې دا ګوره دا جبریل دی او دا یې وسلې راوړي دي اگر چې هغې کې د احد احتمال هم شته دی بهرحال قرآن هغې ته اشاره کوي قد کان لکم آیتون یقینا موجود استا لپاره یو لوی علامه د قدرت د الله فی فئتین التقطا پاغا دوړلو کې چې یو بل سره ملاوېدلي په میدان کارزار کې فئة تقاتل فی سبیل الله یوه ډله وه یو جماعتو په قیادت د محمد مصطفی کې جنګېدلو د خدای د دین د غلبې لپاره د فی سبیل الله معنا دا ده لاعلاء کلمت الله واخرى یو بله ډله ده واخرى کافرتون بله یو کافره ډله وه چې هغه 1000 فوجو د ابو جهل ملعون په قیادت کې د حق سرکوبۍ دپاره راوتي میدان ته یرونهم لیده به مؤمنانو دې مشرکانو له مثلهم دوچند ځان او رأی العین په لیدلو د سترګو خیال نه وه چې دوی ته په خیال کې راغی چې ګینې زمونږ دوچند دي نه
پستر په لیدلو د سترګو کې ورته ښکاره کېدل چې زمونږ روچې دي د رایو آینده معنا ده دا خیالي خبره نه وه فرضي خبره نه وه واقعي په سترګو کې ورته الله دا شی وښوده والله یؤید بنصره من یشاء الله مضبوطوي په خپل امداد سره چاته چې الله خوښه شي ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار یقینا په دې مذکور کې او په دې غزوه احد بدر کې یو لوی عبرت دی لپاره د خاوندانو د علم او د خاوندانو د عقل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس خيسته کړي شوی دي خلکو ته دولی ښکار شوی دي خلکو ته زوینه مجهول صيغه ده فاعل معلوم نه دی نو خيسته شوی دی شیطان ورته خيسته کړی یا تخلیقی طور باندې الله ورته خيسته کړی سشي خيسته شوی خلکو ته حب الشهوات من د مشتهات شینو شهوات جمع د شهوتون ده او شهوت هغه خبره او کار ته وایي چې د سړي لې غواړي په خوشحالۍ باندې نو ذکر د شهوات او مراد نه مشتقی دي یعنی مشتهات نه مراد دي لکه زنانا زامن ډېر لوی مالونه سره د سپینو اسونه نخدار او واغانی میخي بيزي او دارنګي پسلونه دا ټول مشتهات دي او بیا ابتدار زنانو نه وکړه چې هغه حب الشهوات چې خلکو ته په ذهن کې خیسته شوي دي نو زنانه دي او دی وجه نه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایي زر ځان نه ډېره خطرناکه فتنه پتا سو باندې زما د وفات وروسته چې ما ته بریخیږي نو هغه فتنه النسوان ده د زنانو فتنه ده او داږي وجه دا ده چې نبی رسول الله وایي زنانو ته چې تاسو د زورور قوم یې چې تاسو د یو عقلمن سړي عقلم بې ځایه کوئ عقلمن سړی هم د کمرونو غورځوئ تاسو نو ډیر کار تر زنانو د وجنا کاته خرابي او د شیطان لوی حمله دادا چې زنانو په ذریعہ باندې حمله کوي اختلاط الرجال بالنساء د دې وجنا تاسو ګورئ کړئ کفار کوشش کوي چې کومه حیات نه تللی دا چې هغه به حي مونږ تاسو دا چې مخلوط تعلیم ورته وایي او زموږ ستا کلمه ګو حاجان صاحبان بزرگان صاحبان په لکونو روپۍ ورکوي او لوري په بینچ باندې د بل سره ناست پیغله هلک پیغله جنۍ او جوان هلک دا په یو بینچ باندې ناست او نی په قومي او نی په قبیلې او نی محرمي دا زمونږ استاد د اسلام په نوم ساشي ملک دا کار دی مخلوق تعلیم کاري نشته سکولونه نشته دا شیطان لوی حمله او کامیاب شوی دی والبنین او دارنګي دویم په مشتهات شینو کې اگر زامن دي بنین جمع ابن دا بیا زوی سړي ته ډېر ګرانی او بیا زمونږ پښتانه خو په یمینه کې دونه وردن نشوي دي چې د سره لور له وراثت نه ورکوي وی زمونږ الکان بسکي ستا الکان بسکي تاسو کول ته د خدای نه خپ وایي چې الکان غم دې تاسو دا زمونږ پښتانه په دې کې بالکل پیټ شي څنګه چې ستا لور دا دغه زوی دی دغه سي دی لورم دا څنګه سره د زوی حق دی د سي در سره د لور حق دی الکان والکان پرېدا والقناطير المقنطرة او دارنګي هغه مالونه ډېر قناطير د کینتوار جمع ده او کینتوار وی مالی کثیره سونه ډېر
چې د غوی سرمن د سرو نډکه کې دی ته او مقنطره معنا بشمار قنطارونو چې لاندې باندې پراته دي او دا قناطیر د سرو نه او د سپینو نه د سرو د سپینو امبالۍ او د هغې رشي دا خلکو ته په نظر کې ښایسته ښکاره شي او والخیل المصومه هغه آسونه نښهدار چې په هغې په دې کوناټي باندې د نجابت او د کروالي نښه لګېدلي چاپ پې لګېدلی او والانعام او دارنګې څاروي اوښان میخې غواګانې ګډې بیزې دا ټول انعام والحرث او دارنګې فصلونه حرث اصل خپله معنا دا ده چې تخم اچول په ځمکه کې دې ته حرث وي بیا چې کوم فصل وشي د دانې نه تیغې راوځي هغې ته هم حرث وي او قرآن حرث دغې ځمکې ته هم ویلی دی پرون هم ترجمه کړې وه فأتو حرثکم انا شئتم پټي ته وایي یعنی محرس ته وایي چې ته په هغې کې دانې کړي هغې ته وایي اوس الله فرمایي چې خلکو ته دا مشتهات شیونه ډېر پړه کې ورګران شوي دي حالانکې دې کې د آخرت څه نشته ذلک متاع الحیات الدنیا دا د سامان د ژوند د دنیا متاع دې ته وایي ما یتمتع به ساعة دا یو مشهوره خبره ده عبدالله بن عباس چې دا د متاع ترجمه ما د یو باندېچۍ نه واورېده وی هغه لوري داسې روانه وه دې تنور لمبه کړی و نو چغې ورته وکړه چې دغه ده حوري حوري وی دا ترجمه مې ته زده کړې وه چې ارجعي را واپس شه متاع راکه متاع ما چې ګور څه شی ورایي نو یو سکا غوندې دغه پرته وه کپړه پرته وه سکا شه ښځه چې دا تنور زنانه چې تنور ګرم کړي نو دې تنور ته دېش ډوډۍ نه ور پورې کوي بیا یو ټوکړه لونده کې پکې ووهي چې هغه دوړې موړې لرې شي نو هغه ګنده غوندې صافۍ وه هغه چې زنانې په تنور کې ووهي بیا یې ایسته وغورځوي بیا یې خواته پرته د دنیا دا سازو سامان هغه صافۍ د صافۍ متاع ذلک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب الله پرې زړه باندې بهترین ځای واپسې دی چې هغه جنت دی د جنت عیش او آرام دی الله ډېر عشق اسم ته اسانۍ وایي قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد ويا پیغمبر دي خلقنا او نبئكم اذن خبرو متا سرا بلکې در کوم خبر بخير من ذلكم پډیر ور باندې دینا تاسو ته وېما د دې زنانو د دې زامنونو د دې مالونو کثیرونه د دې اسونو مصومونه د دې انعام او د حرسنا تاسو ته په ډیر غوړ شي باندې پډیر ور شي باندې دلالت وکوم خبرداري نه درکوم اگداری للذین اتقوا عند ربهم دا کسان دو پارا چی تقوی اختیار کردی دا دا خدینا پزل کی یریگی عند ربهم پنیز رب دو دی باندی جنات باغنلی تجری من تحت الانهار چی وی ولاندی داغینا سلور قسم ولی سورہ محمد کی تفصیل را گلے خالدین پیہا میں شبوسی پر جنت کی دا اتمام نعمت شو وازواج مطهرة اور دې پر بابي بیان وی پاک دامنی پاک د دنیا په زنانو کې چې کوم عیبونه دي دې ټول عیبونه باغی پاک او صافي اخلاقی لحاظ سره بدنی لحاظ سره پار له خوې په لحاظ سره ډېرې پاکي او دا د دنیا زنانه هم د سینې له کوم تاسو سره جګړه کوي دا زنانه هم بیا دا به جنتی زنانه ای دا په ډول کې د جنتی حورونه به ډېره مزیدار
او دا چې ډېره لویه پاک دامن او پاکه زنانۍ او د خدای نه یریدونکې زنانۍ نو دا به بیا د حور ملکه وي ده ورضوان من الله او لویه خبره دا ده چې رضامندي وي د جانبه د الله نه د دوی لپاره په الله به راضي شي حدیث کې راځي کله چې جنتیان د جنت په مزو کې وردن نشي او مصروف شي الله به وتا راخکار شي او आवाज به ورته وکي او جنتیانو د دین در باندې زیات رحم نه کوم هغه ورته وایي چې رب نور را باندې سکے نور را باندې سکے چې سړي خدا موږ له راکړي دي نو الله به ورته خپل دیدار ورکړي د جنتیان به ټول الله ته متوجي شي او جنت ټول نعمتونه به هیر شي وایي دی مخلوق د الله سره د خالق سره دومره مینه ده دومره چې قیامت کې به الله لوی سزا کفار لدا ورکړي چې انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون د قیامت پر ورځ به کافران د الله نه په پردو کې الله ولېږي لوی سزا ورکړي دا ورکړي نو بیا دا اوس ولې زمونږ لاسه د الله سره مینه نشته نو دنیا دا چهل پهل او دنیا دا ردی غوندې نعمتونه ډېر نه الله پیدا کړی دا الله غمینه را دې کما کړی دا د دې وجه نه سړی وایي کوي یو سړی دا سړی خسته خبره کوي ويا ليتك تحلو والانام مريره ويا ليتك تحلو اتري زما سره خو ګربا حلوا خو به جوړه حلوا په عربی کې خوب شي ته ويا ليتك تحلو والانام مريره الا تد زما سره خوږي دا ټول خلق درا سره تراخي هیڅ پروا نه کوي ويا ليتك ترضى والانام غضاب الا تدرا ناراضيه او دا ټول خلق راته اوسي هیڅ پروا نه کوي د مؤمن شان دی دای چې دې الله مرضی دا تمام مخلوق په خپل کولو کې وایي عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا تا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خط لیکو او خط ورته لیکو دې بیا بادشاہ دی چې ما تداسي وعظ وکاو لند راته وکا وعظ راته وکا خو مختصر وکا نو حضرت عائشہ ورته جواب ورکړ خط په ذریعہ باندې چې حضرت معاویہ سوک چې د مخلوق رضا والی د الله په خپه کولو کې سوک چې د مخلوق رضا د الله په خپه کولو کې والی الله به دک مخلوق ته والی او به خپل لاس باندې مخلوق زه ته ورسي او چا چې د الله خوشحالي د مخلوق په خپه کولو کې واغستا نو الله به کوي شي باندې لیکي ورته او خاطر دې خطوه مختصر وعظ درته امن ته وعظ دی من ته وعظ دی کوشش کوي چې الله راضي شي که خلک خپه شو په وخت مکو والله قسم درسو چې ډېر زیاتې درسو کې مونږ د مرګ نه رسول شي نشي کولای او د الله نه د مرګ نه رسول شي خلاصې سبکه د دې وجه نه الله رضا او د خلقو د رضا نه مخکي والله بصير بالعباد الله عالم دې په بندګانو باندې الذين بندګانا کسان دي یقولون جوای ربنا اننا آمنا زمغر په ایمان راوړل دي فاغفر لنا ممتاز ذنوبنا معاف کوم ته زموږ ګناهونه وقنا عذاب النار وساتم للعذاب دورنا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار دام دغه عبادت صفت دی او دا منسوب دی په خپل عامل ناسب سره عامل ناسب لري امدح الصابرين
ز صفاتونه بیانوم الله وای د خپلو صابرانو بندګانو صبر درې قسمه دي د ګناه نه صبر کوي فتوعات صبر کوي او د معصوم صبر کوي والصادقین او دارنګي چې کوم دی الله وی صفات کو ما د رښتینو خلکو راسباس خلک رښتینی خلک والقانتین او دارنګي الله وی صفات بیانوما د هغه تابعدارو خلکو قانتین د قانت جمع او قانت د قنوت نه قنوت عبادت توي نو د قانتین معنا عابدین دي والمنفقین او دارنګي صفات بیانوما د هغه خرج کوونکو منفقین د منفق جمع او منفق د نفاق نه دی د نفقه نه دی او نفق او نفقه دا په معنا د خرج دی د وطن د مال د استاد لاسته د الله دربار ته ځي والمستغفرین بالاسحار او د بیان صفاتونو کوم د خلکو چې بخنی غواړي په وخت سحر کې اسحار د سحر جمع ده دا سحر ته نه مړ چې موږ د پښتو کې سحر وایو چې ته موږ کې کوړه دې چېوټي دا نه د اسحار د بانګ نه لوګون دي ټیم دي لوګون دي مخکې دي دا ډېر انتهایی قیمتي ټیم دی په دې ټیم کې الله حدیث کې راځي اسماني دنیا ته راځي او اعلان کوي چې څو غواړي بندګانو څو غواړي چې درکو او په دې وخت کې را پاسې دی او الله ته دې لاس دی او د خپل ګناهونو باره کې ورته وځي خدای ګناهونه نه خلاص خدای دا تجرید دې دینه مې خلاص دا ډېر قیمتي ټیم عبد الله عزیز عمر رضی الله تعالی عنهما اخر کې مستر ګماني معذور شوه سبب په خپل نه لیدل نو نافع صاحب ور سره ناستو تهجد به کول چې څنګه دا سبا را خطر نږدې شو نافع ورته ویل چې عبد الله صاحب سحر سبا را خطر نږدې صبح صادق نږدې نو فورن به منزول پرې خدا او دعا کوي والمستغفرين بالاسحار شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط شهد الله گواه الله بیانای الله پاک شهد په معنا د بیان وعد الله وعد کوي الله الله دا خبره بیان کړي په دې خبره گواه دی چې انه لا اله الا هو نشته معبود برحق سوا نه یعنی معنا دا ده چې الله په خپل توحید په خپل گواه دی سيوي والملائکه فرشتي هم د الله په وحدانیت گواه دي واولو العلم او خاوندان د علم هم په د الله په توحید گواه دي د علماء شان ته وګوره چې الله د الله فرشتي نو بیا د علماء نمبر دی دیو جن موږ تاسو علم کول پکار دي قائما بالقسط په داسې حالت کې چې ولاړ دی الله په انصاف باندې لا اله الا هو العزيز الحكيم نشته معبود برحق سوا د الله نه العزيز هم دې زورور دی او دې حکمت والا دی ان الدين عند الله الاسلام یقینا دینی مرضیه دینی کامله عند الله پنځ الله باندې اسلام دی وکړو اگر دین کې تمام مسائل حل دي تمام انسانیت پکې خیر دی د الله د دین غلبه ده پکې د مسلمان قوم غلبه ده پکې هغه اسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب اختلاف نه کړي نه هغه کسانو چې ورکړل شوی کتابو الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پستاګی نه چې راغلي دوی ته پویا او ظاهر دادا چې پویا سبب د اتفاق لري نو دا پویا دوی سبب د اختلاف ولې وګرځو علماو بغیم بینهم
د وجه د حسد کولو نه په خپل مینس کې چې استا مټای کړی او چاړې خرڅي او ما مټای کړی او چاړې خرڅو مټای خو به یې کړی دکان په خاورو ته اټای او زم خرڅو او زما چاړې بخیر او زه تول کې بخیر او تراته مقابله کې نه سی واسه ځان مان برابر کړي را برابر کړي دی اوس خلک مال راځي او تعالی نن لري تبه خامخاوي چې د دې چړو کې چل دا چړه خو دې له چرته زار وګور کړی ها زار وګور چې ورنه او په دې ټول کې د سوچل کې تاسو پیګی نه او کورلې یو د کې څه باندې وکړي دا لوبې ټوکې دي وما اختلف الذين اوتوا الكتاب اختلاف نه کړي خاوندانو د کتاب او د علم الا من بعد ما مگر پس دا غیر چې پوهه ورته راغلي ده نو پوهه خو سبب د اتحاد دی وینا بغیم بینهم د وجه حسد کولو نه خپل منځ ومن يكفر بآيات الله سوچ انکار کوي د الله د آیاتونو فإن الله سريع الحساب یقینا الله جل وعلا دون وقت کې بر تمام مخلوق حساب کی لکه زنانا ساروی تا ساروی راول وشي او دا پي پرې ولادت تینو کې ختم شي او سکه کټه زنانا ور پیدي چې خلپ وي او بیا په کداري راشي په دون سات کې ټول مخلوق حساب کتاب شي ځکه چې لا سنخوي د انسان به انکار وکړي ځان نه بار غوانه غنه حدیث کې راځي بار غوانه مو ویل ټیک د بار غوانه در باندې پښو وخلقوا لمهر ويوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بس خلباني بوتا مهر لګي لا سونه خپل ټول شوي لاس وي ومایدای کړي ترک څه وسره ارسلې باندې خپل ځای کې ګواهان کوي شي ورته شي دی بیا بر قرآن کې رستو براشي موږ به خپل لاسونو خپل ته غوسه شو هغه به رستو راځي دلته نه تاسو په پاره د موږ را منډي ولې تاسو په ما کوی دي موږ ته خلاص داري ویل چې ته ګناه وکړه دا خو زموږ نفس کې وین حام نو بیا زکوای ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب وإن حاجوك کدا کفار او دا وپتا سره جګړه کوي او چیڑ کوي او حجت بازی کوي فقلت ورته وایا اسلمت وجهي لله ما تابع کړه دې خپل ځان د الله ذکر د وجهي دې مراتنا نفس دې اسلمت نفسي لله ما خپل نفس الله تعالی حواله کړه دې ومن تبعن او پیغمبر اسلام وای او هغه څوک چې زما تابعداري کړي هغه الله تعالی سپارلې دي وقلت ورتوا للذين اوتوا الكتاب وایا کسان ته چې غیته کتاب ورکړل شوی دی ان يهود نصارا والاميون وایا ان پړتای له قریشان جاهلانو ته سورته وایا اسلمتم تاسو اسلام راوړی گردن نهاد کیږي یعنی گردن نهاد شي دا استفهام دی او متضمن معنا د امر لري فإن اسلموا کچری دوی اسلام راوړو فقد اهتدوا یقینا دوی بس بلار مندلی وی وان تولوا او دوی اعراض کوم خبالو فانما عليك البلاغ فسلام خافي غمرا پتا باندې رسول دین دی پروايي مکوا خپل غاړه زادوا او تقریر او نصيحتونه برپور انداز باندې کوا کمنی او دی منی او کنن منی نه بمنی الله کو شو بندگانی کو شات خپل غاړه وسلاسه والله بصير بالعباد الله عالم دې په خپل بندگانو ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون